ورمړو او د ګردو نواه مشرانو کشرانو حاضرینو غایبینو، لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې زه موجوده په کوم منبر باندې ناست یم، زه د دې مستحق او د دې لایق خو نه یم، ځکه چې د دې منبر دپاره ډېر غټ علم او ډېر غټ جرأت پکار دی. خو د والد محترم مفتی محمد منیر شاکر شهید رحمه الله د غیر موجودګۍ د وجې نه زه نن د مشرانو په مشورې باندې د مفتی صاحب په منبر باندې ناست یم. ضمیر مالت اجازت نه راکوي د دې ځای په کېناستو باندې، خو زما د والد محترم چې کوم میشن و د هغې میشن د پرېښستو اجازت هم نه راکوي. زما والد محترم به د دې ځای نه د دین اور قرآن دعوت چلولو، خو چونکې نن هغه شته نه، الله ډېر په درون استقبال باندې ځان ته راوغوښتلو. د دنیا خو داسې ده که انسان هر څومره معزز او هر څومره غټې مرتبې والا شي، نو الله تعالی یو مقرره نیټه ورته ایښې وي چې الله تعالی هغه نیټه پوره شي نو بنده ځان له راوغواړي. نو چونکې د هغې د وجې نه زه نن په دې منبر ناست یم. بهرحال زه به خپل مقصد ته راشم چې کم مقصد زمونږ د والد محترم و او زمونږ د ټولو مسلمانانو دی. لکه څرنګه ستاسو وړاندې ما قرآن یو آیت پیش کړو، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. زما خوږو ورونو دا زه چې کومه نکته ویم په دې نکتې باندې غور وکړئ، دې کې ډېره غټه فلسفه پرته ده. دا زمونږ خپل علم او زمونږ خپل فهم نه دی، بلکې دا زمونږ د والد محترم برکات دي چې زه نن دلته ناست یم او ستاسو قرآن د آیت وضاحت کوم. د کوم آیت چې ما تاسو وړاندې ولستلو د دې معنی به زه هم سره سره د تلاوته کوم چې تاسو پوه شئ، خو په دې نکتې باندې غور وکړئ، ډېر غور نکته ده. لو کان فیهما که چرې وې په ځمکه او اسمان کې، د فیهما کې چې کوم ضمیر دی دا د تثنیې ضمیر دی، دې کې اشاره اسمان اور ځمکې ته ده. نو الله په خپل کلام کې فرمایي لو کان فیهما که چرې وې په دې ځمکه اور اسمان کې آلهة نور خدایان، علاوه د الله نه نور خدایان چرې په دې ځمکه باندې وې اور په اسمان باندې وې، نو د دې نتیجه به څه وه؟ الله وایي چې الا الله، د الله نه علاوه که چرې په دې باندې خدایان موجود وې، اله موجود وې، نو په دې باندې به څه وې؟ نتیجه به یې څه وې؟ لفسدتا، په دې کې به فساد وې. مسلمانانو نن تاسو په خپلې معاشرې کې سوچ وکئ، په خپلې معاشرې کې، په خپل کلي ملت کې او په خپل وطن کې سوچ وکئ، آیا د قرآن دا آیت دروغ وایي که زمونږ مسلمانانو ایمان صحیح نه دی؟ قرآن خو ښکاره ویلی دي، الله خو ښکاره ویلی دي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. که چرې زما نه علاوه په دې ځمکه اور په دې اسمان کې بل اله وې نو لفسدتا، فساد به وې. نعوذ بالله، زه خدا نشم ویلی چې زما قرآن دروغ وایي، زما کتاب دروغ وایي، زما رب دروغ وایي، خدا ویلی شم چې موږ په غلطه روان یو، ځکه چې قرآن خو ښکاره خبره ختمه کړله. وی ویلی که چرې د الله نه علاوه په دې ځمکه او اسمان باندې بل اله وې نو فساد به وې. مسلمانه وګوره نن فساد شته که نشته؟ زما او ستا په معاشرې کې فساد شته که نشته؟ ظلم کیږي او که نه؟ فساد دی او که نه؟ بې ګناه خلک وجل کیږي او که نه؟ ظلمونه کیږي او که نه؟ نو چې ظلمونه هم کیږي فساد هم شته دی، او مونږ مسلمانان زمونږ دا ایمان دی چې الله دروغ نه وایي،
نو معلومه دا شوله چې مون خدایان ټاکلي دي په دې ځمکه باندې، مون خدایان ټاکلي دي، معین کړي دي، خاص کړي دي الله نه علاوه. ځکه فساد په دې ځمکه کې دی، ځکه فساد په دې ځمکه کې دی، ځکه چې د الله د دې کلام نه خطا مونږ روان یو. الله خو خبره ختمه کړې ده چې زمانه علاوه وې، خو اے مسلمانه چې تا نه وي ټاکلي دا فساد څه کوي؟ او دا واضحه خبره ده ستاسو ټولو ته چې نن سبا فساد اسمان سره لګیا دی، خبرې کوي صرف د دې د وجې نه چې مونږ ځان ته خدایان ټاکلي په ځمکه باندې، او خدایان یې هم ټاکلي خو په مختلفو شکلونو باندې ټاکلي دي. چا د پیر په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د مرید په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د مولا په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د مفتی په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د خپل مشر په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د خپل قائد په شکل کې خدای ټاکلی دی. دا خدایان یې ټاکلي دي. ځکه نن څوک په قرآن باندې نه راټولیږي، ځکه نن چې کوم د قرآن خبره مونږ دروغ زمونږ په نسبت باندې دروغ کیږي. زمونږ دا ایمان، زمونږ دا عقیده ده چې دا قرآن رښتونی کتاب دی او زمونږ ټولو رب العالمین یو ذات دی. خو نن فساد ډېر حد پورې تللی دی، صرف د دې وجې نه چې د دې قرآن د آیت مفهوم مونږ په خپله غلط کړی دی. مو خدایان ټاکلي دي. نن سبا ته وګوره الله تعالی په قرآن کې صفا واضح اعلان کړی دی چې زمونږ د انسانانو او زمونږ د دې مخلوق څه مقصد دی، څه غرض او غایه دی چې الله پیدا کړي دي. اے مسلمانه ته اول په دې خبرې سوچ وکړه چې یو انسان یو ادنا مخلوق دی. دا چې کله یو شی جوړوي، یو شي له وجود ورکوي، یو شي له شکل ورکوي، یو شي له وجود په ځمکه د خدای ورکوي، نو هغه څه د عرض او څه د مقصد نه خالی نه وي. نو سوچ وکړه په دې خبره باندې چې الله ډېر لوی ذات دی. هغه ذات به انسان څنګه بې مقصده پیدا کوي، هغه ذات به انسان څنګه بې مقصده دې دنیا ته رالیږي. قرآن واضح اعلان کړی دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما نه دی پیدا کړی جن او انس مگر د خپلې بندګۍ دپاره. اے مسلمانه ته د چا بندګي کې تا ځان ته خیال کړی دی؟ که تا چرې د دې رب بندګي کولی ته به دې حد ته رسېدې. قرآن خو ښکاره دا اعلان کړی دی که چرې تا ایمان او ستا په دې قرآن باندې ایمان وې نو ستا به په دې دنیا باندې حکومت وې. وګوره زمونږ تاریخ وګوره، زمونږ د صحابهو متعلق چې کومې خبرې لیکلې شوي دي په دې بحث کې نه ځو چې صحیح دي که غلطې دي، خو دا خبره زه ضرور کومه چې وګوره چې خلک د صحابهو متعلق کوي، د بعضو صحابهو متعلق چې هغه په نیمه دنیا باندې پوره دنیا باندې حکومت کولو. والله چې هغې ټایم کې ټینک نه و، والله چې هغې ټایم کې ډرون نه و، والله چې هغې ټایم کې ټیکنالوژي نه وه. هغې ټایم کې څه شی و مسلمانه؟ تاسو نه جواب غواړم. خالص قرآن و، او قرآن په دې معنی نه و چې دا نن سبا په کومه معنی دی چې په جومات کې په المارۍ کې پروت دی، په کور کې په المارۍ کې پروت دی، بلکې قرآن په هغه زمانه کې په دې معنی باندې و چې سینو کې سره د حفظ او سره د عمل و. نن زما او ستا معاشره زه دا نه یم چې قرآن مه یادوئ، قرآن زمونږ کتاب دی، مونږ به یادو، مونږ سینو کې ځای ورکو. ډېر معزز او ډېر د غټ ذات کتاب دی. خو دا خبره ضرور کومه چې افلا یتدبرون باندې به تاسو فکر ولې نه کوئ، په دې خبره تاسو غور ولې نه کوئ. قرآن خو ښکاره ویلی چې تاسو تدبر ولې نه کوئ په دې قرآن باندې. خو اے مسلمانه نن ستا حافظ درشمې سپارې پورې قرآن یاد کی، تراوی پړاوئ، همدغه شانتې ځای په ځای تلاوتونه کوي، خو په والله ته دې د آیات تپوس وکړه د صحیح معنو باندې دله به آیات نه ورځي، صحیح معنی مفهوم به نه ورځي. ماشاءالله ماشاءالله چې نن فساد د دنیا ډېر حد ته رسېدلی دی او د دې وجې نه رسېدلی دی چې مونږ خدایان ټاکلي دي او هغو خدایانو چې کومه طریقه مونږ ته ښودلې ده، کم مقصد د قرآن مونږ ته ښودلی دی، په کم شان مونږ ته ښودلی دی، په هغې طریقې باندې زما او ستا معاشره، عامي، طالب، مولا، مفتی دا روان دی او د هغې د وجې نه د هغې مقصد ته نه رسي. قرآن خو ښکاره دا خبره کړې ده که چېرې تا په ما باندې اتفاق و. الله بار بار دا ناره کوي، قرآن بار بار دا ناره کوي واعتصموا
ونیسئ راټینګه کوئ اتفاق وکئ په څه شي باندې بحبل الله جمیعا پر اسۍ د الله باندې څوک را جمع شئ کومه فرقه را جمع شئ کم جماعت را جمع شئ تخصیص نه دی کړی الله تعالی ویلی دي جمیعا ټول را جمع شئ ولا تفرقوا په جماعتونو کې مه ځئ په تنظیمونو کې مه ځئ قرآن واضح اعلان کړي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لیکن اے مسلمانه زما او ستا نن په دې قرآن باندې عمل شته زما او ستا په دې آیات باندې عمل شته اے مسلمانه الله نه خوف وکړه ته الله پیدا کړی د دې دپاره واضح درته ویلي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او تا ته دا هم ویلي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لیکن نن ته کوم حد ته ورسېدلې نن ته کم حدودونه تیر شولې دا ظالم چې په موږ ظلم کوي دا بعضې غټ خلک چې په موږ ظلم کوي ظلم ضروري دا نه ده چې تا وولي ضروري دا نه چې تا ویني کی خو چې د قرآن سره کم خیانت ملا شروع کړی دی قرآن سره چې مفتی کم خیانت شروع کړی دی قرآن سره چې ملا کم خیانت شروع کړی دی د دې نه غټ بټ ظلم شته د دې نه غټ ظلم بل شته اے مسلمانه قیامت په ورځ باندې په یو روایت کې ما لیده صحیح او غلط به ورته نه ویم خو قرآن سره یې ټکراو نشته چې کله الله تعالی د ټول انسانانو نه روحونه قبض کی نو د مرګ ملایکې ته به ووایي چې کم قوت الله پیدا کړی دی د انسان نه د ساه اغوستلو د روح اغوستلو هغې ته به ووایي چې څوک په ځمکه د خدای زمانه علاوه پاتې شول هغه ورته وویلې چې زمونږ د روایاتو مطابق دا نه یم چې قرآن ویلی دي چې څلورو فرشتو چې کوم عرش نیولی دی ای الله هغه پاتې دي هغه ته چې هغې نه م روح قبض کا هغې نه یې واغوستو بیا ورته وایي ای ملایکې څوک پاتې شل هغه ورته چې صرف زه پاتې شوم یا رب العزت ته پاتې شولې هغه ته تا ته م حکم دی چې تا نه م دا اختیار واغوستلی شي دې خبرو ته زه صحیح نه ویم خو تاسو ته صرف د فهم په اعتبار باندې دا خبره کوم چې مازغو ته م دا خبره کوزه شي نو سوچ وکئ په هغه روایت کې دا راځي د هغې نه بعد چې الله به ودرېږي او اواز به وکړي چا لره د بادشاهي چا لره د خدایي چا لره د نن په دې ورځ باندې اختیار ای فرعونه چرته یې ته ای ابو جهله چرته یې ته ای ظالمه چرته یې ته ای پلانکیه چرته یې ته ای پلانکیه چرته یې ته کم سړي چې ځان د خدای د درجې نه نن سبا ټایم کې بره ساتلی دی یا یې د خدای سره برابر کړی یا یې ظلم کړی دی یا یې چیشم کړي دي سوچ وکړه د هغې سړیو په هغې ورځې باندې څه حل وي مونږ ټولو دا دعوه ده چې الله ډېر غفور الرحیم ذات دی مونږ د ټولو دا دعوه ده چې الله تعالی ډېر رحم دله دی ولې مونږ ګورو مونږ څومره ګناهګار یو مونږ کمې ګناه دي نه چې ونه کړې مونږ کم ظلمونه دي نه چې ونه کړه خو باوجود د هغې باندې اسمان په مونږ را پرېوتی دی ځمکه زمونږ نه تلې ده ځمکه پورته شوې ده بادشاهي چا لره صرف یو الله لره ده کم الله لره چې قهار دی سوچ کو چې یو سړی په مهربانۍ باندې تا باندې کمې خبرې کم څه دي نه چې په تا یې رحم کړی دی نو چې هغه غضب ته واوړي په تا به څه کوي ای فرعون ای ابو جهله زما والد محترم خبره کوله چې یو سړي پوسټ شیر کړی خو زه به د خپل والد محترم خبره نقل کم چې بعضې خلک په دې وخت کې ملا دی که مفتی دی که شیخ دی د منبر چې کم سړی دی هغه دا خبره کوي چې فرعون داسې و فرعون لاندې و فرعون باندې و ابو جهل داسې و نمرود داسې و خو نن سبا موجوده دور کې چې کم فرعونیان دي اگر چې هغه د شیخ په شکل کې دي اگر چې هغه د مفتی په شکل کې دي اگر چې هغه د ملا په شکل کې دي څه ونه کړل د خلکو نظریې کم ځای ته ورسولې څومره اختلافات پیدا کړل څومره خپلو منځو کې دوری پیدا کړله زما بعضې ملګري بار شته دي او زما د والد محترم مونږ ورسره ناسته پاسته کوله الله دې شهادت قبول کړي هغه ته به خلک راغله خبره به یې کوله چې مفتی صاحب اغیار که اسمان سره خبرې کوي هسې به صحیح نه کوي خو نن سبا ټول نه زیات ظلم نن سبا ټول نه زیات کفر نن سبا ټول نه زیات شرک زموږ په پاکستان کې کیږي قسم پاله چې پنجپیرې د جمعیتي جماعت ته نه دننه کیږي اهل حدیث د دیوبندي جماعت ته نه دننه کیږي شیعه د بل جماعت ته نه دننه کیږي اے مسلمانان اختلافات په خپل ځای باندې سینو کېږي د خپل اختلافات کم ځای ته ورسېدی ټوکړې ټوکړې شوی ښځې م بېعزته شولې سړي م بېعزته شول پردې م خرابې شولې زما مولا
الله دې ورته هدایت وکړي. دا بار بار چې زما والد محترم مولا یادولو، مولا دشمن نه و، مولا یې د کوره روټۍ نه خوړه، داسې نور څه ذاتیات نه و، خو صرف په دې باندې ورسره بحث و، په دې باندې ورسره مقابله وه چې ای مولا ستا دکانداري په خپل ځای باندې، ستا هر څه په خپل ځای باندې، خو د قرآن مفهوم مه بدلوه، د قرآن چې کوم مقصد دی هغه مه بدلوه. سوال درته کوم، اخره پورې هغه دا چغې ویلې چې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ما د والد محترم دا ندا وه چې په قرآن راغونډ شئ. هغه چاته دا نه دي ویلي چې ما ته پلانکې شی وکړه، ما ته پلانکې شی وکړه، هغه ته الله لار ته راغوښتې. خو زما خبره مې کوله چې مولا چې زه دا بار بار خبره کوم د دې وجې نه کوم چې امي سړی نن سبا دور کې په کار ده چې په قرآن ځان پوه کړي. افلا یتدبرون چې کومه صیغه ده، کیدای شي چې اکثر د طالبان یا مولیان یا عوامو کې په ډېر خلک پوهېږي چې دا داسې صیغه ده چې دا مشرک ته، کافر ته، مسلمان ته، مؤمن ته، ټولو ته مشترکه ده، ټولو ته پکار دی چې تدبر پې وکړي. ولې چې الله اگر چې مونږه کفار وایي چې زمونږ نه دی، خو په حقیقت کې خو د کفار رب دی که نه دی؟ قیامت په ورځ به حساب کتاب کوي او ورسره که نه به کوي. نو مسلمانو ته پکار دی چې تدبر وکړي، خو تدبر یې نه دی کړی. مولا امي کوم ځای ته رسولی دی، طالب یې کوم ځای ته رسولی دی، طالب یې دې حد ته رسولی دی، امي دې حد ته رسولی دی. فلسطین کې څومره ښځې بې حیا او بې عزته شولې، څومره خلک بې قدره شول، څومره کورونه ړنګ شول. او زمونږ پاکستاني نه به چې کومه خبره وکړله د هغې ذهن مولا داسې جوړ کړی و چې ته مسواک وکړې تا ته د 100 شهیدانو ثواب میلاویږي. مازغه خراب دي چې کم سړی هغه ځي فلسطین کې یا افغانستان کې یا په خپل پاکستان کې بعضې ځینو کې اختلافات ختمولو کوشش کوي. نه، ولې به یې وکړي؟ واضحه خبره د هغه خو ښکاره ویلي دي چې په 100 شهیدانو ثواب په یو مسواک باندې دی. او داسې که چېرې تاسو د بعضې کتابونه د مخلوق کلاو کړو، لکه څرنګه چې فضایل اعمال دی بد نه ویم، بعضې داسې روایت پکې شته چې قرآن سره اتفاق راځي، خو دومره مسله یې جوړه کړې د امت ته دی مولا، دومره مسله یې جوړه کړې د مفتی، دومره مسله یې جوړه کړې د شیخ چې نن مسلمان په یو ځای د راجامع کېدو سوچ هم نه کوي. زما والد محترم مفتی محمد منیر شاکر شهید رحمه الله متعلق به زه خبره وکم. هغه ووجلی شو، شهید کړلی شو، الله دې شهادت قبول کړي، ډېر ښکلی مرګ ورته راغو. په والله ملګرو دا بعضې کم میلمانه دي، خیر دی زموږ د کسانو نه تپوس وکئ. زما والد و، زما سرمایه وه، زما د سر سوری و، قسم دی چې ما نه لاړو، ما نه دي جړلي، زما د سترګې کې به اوښکه څوک ثابته نه کړي، خو صرف په یو ټایم کې مې وجړل، صرف په یو ټایم کې. هغه هم انساني خفګان چې انسان فطرت کم دی چې خفګان کوي، هغه خفګان ما په هغه ټایم کې وکړو چې کم ټایم کې زه د والد محترم قبر ته کوز شوم. همت خو زما دومره نه و چې ما والد محترم په خپله دفن کړی وی، همت دومره زما نه و چې زما د والد محترم جسد ما قبر ته سپارلی وی، قبر کې مې کار کړی، خو دیدار مې کولو، دیدار مې د والد محترم کولو. په دې ټایم کې شاته نه یو ملګري په داسې پملا راته لاس کې خوستلو، پملا یې راته لاس کې خوستلو او ما ته د خپل والد محترم د شهید رحمه الله تکې لاس کې راکړلې. پرم مې دي قسمې چې مالی کمزور راکړو، خو یو رب ته پته ده، خو سینې له مې بیا هم جړه به تاسو لیدلي چې ما ډېر نه دي جړلي هغه ټایم کې، ولې چې ما تسلي وه په زړه باندې چې زما والد محترم کتلی دی دې دنیا نه په غیرت، په جرت، د قرآن په دعوت، د الله په نوم، په توحید باندې تلی دی. د هغه څه په جایداد باندې چا سره لانجه نه وه، د هغه په ځمکې باندې چا سره لانجه نه وه. هغه د الله دا کتاب خلقو ته ښودلو چې اے مسلمانه دې کتاب ته راشه، دا اصل کتاب دی، په دې باندې فیصله وکړه، په دې باندې خپله نظریه او عقیده پیش کړه. ایا ستا د نظریه عقیده دې سره تعلق ساتي؟ دې قرآن چغې ډېرې ووالې، د مفتی په شکل کې، د مولا په شکل کې، د مفتی منیر شاکر رحمه الله په شکل کې چې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. لیکن اے مسلمانه چغې دې وانه اورېدې په ټایم باندې. اے مسلمانه نور قیمتي غمی د سره دي د نر روان دي. اے مسلمانه زه ته اتفاق دا اختلاف ختم کا. زما مفتیانو ته، زما علماو ته، زما شیخانو ته
درخواست ورته کوم چې اے مولا اے مفتی اے شیخه اختلافات په خپل ځای باندې په تندري والا فروعي مسایلو اختلاف دي په فروعي مسایلو باندې ته وې چې تا خدای نه نیسي په فروعي مسایلو باندې څوک کافر کیږي نه اے مسلمان چې په خپل دا خبره کې په خپل مولا چې ته دا خبره کې چې په فروعي مسایلو باندې څوک کفر ته نه وځي ولې مسلمان یو ځای ته نه راولي خپل والد محترم چې زه کله قبر ته کوز شم نو مال په ملا لاس کې خوستلی شو چې ما شاته راوکتو مالی د والد محترم تکې لاس کې راکې والله چې ډېر درد مې په ځان باندې برداشت کو صرف د دې وجې نه چې دا د دې رب دپاره تلی دی دا د دې کلام دپاره تلی دی چې کوم کلام مونږ ته دا خبره کړې ده چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون خو زما والد محترم په هغې عمل وکړو او الله ځان ته وغوښتو خو چې ما هغه تکې د خپل والد محترم زما ورور ته ورکړي او کفن کې وسره بند کړلی نو چې کله والد محترم باندې دفن کولو او خاوره پې اچوله په والله چې ما د هغې ورځې ډېر زور راکړو په دې مسله باندې نه چې زما والد محترم دی ما په اکثر مدرسو کې طالبانو سره په دې بحث و چې په والله ملګریه زه په دې خبره باندې زه مفتي منیر شاکر په هر دلیل کې په هره خبره کې نه ذکر کوم چې زما پلار دی زه تی پیدا یم بلکې والله چې مفتی منیر شاکر ذکر چې زه کوم صرف د دې وجې نه کوم چې هغه په قرآن نن سبا وخت کې صحیح ولاړ دی هغه قرآن تفسیر بالقرآن کولو هغه وضاحت د قرآن په دې قرآن باندې کولو د مخلوق کتابونه یې ورته چې کوم د ذریعه نه وه جوړه کړې نن قرآن دومره مظلومه دی د دې مظلومیت دپاره زه والد محترم چې کومه ستړې کوله چې نن قرآن دومره مظلومه دی چې کم تفسیر کم خبره کړې د قرآن د هغې نه اخوا دې خوا نه شتلی چې کم مفسر کم خبره کړې قرآن د هغې نه اخوا دې خوا نه شتلی چې کم محدث کم خبره کړې د قرآن نه اخوا دې خوا نه شتلی ولې ای مسلمانه دې حد ته ولې ورسېدو دا خلک دې حد ته ولې ورسېدل دا عوام دې حد ته ولې ورسېدل دا مسلمان دې حد ته ولې ورسېده تا خو خدای هم یو دی تا خو رب هم یو دی تا خو کتاب هم یو دی خو باوجود د هغې ستا اوسه پورې اتفاق رانغلو باوجود دا غستا اوسه پوری په یو قرآن او په یو احادیث صحیحه باندې ټول باندې ادم صحیحه باندې چې کوم قرآن سره موافقت خوري ټکراو نه خوري په هغې ستا غونډه ولې نه کېږي د مجوسو چې کوم دین دی د مجوسو چې کومه سوچ مونږ ته جوړ کړی دی هغې خپل کوشش په کتاب کې کړی دی هغې خپل کار په کتاب کې کړی دی خو هغه وایي چې کتاب کې خو کار وکړلو خو اوس به دومره څوک کوي چې دا خلک اوس نورو خلکو ته ورسي د عوامو ذهنونو ته یې کوز کړو مسلمانانو ته یې ور ورسوو د مسلمانانو ذهن نه د دین اسلام د خبرې هېرې کړو د قرآن اصل مقصد دې هېر کړو د چا په شکل کې تاله راغه د ملا په شکل کې تاله راغه د مفتی په شکل کې تاله راغه د عالم په شکل کې تاله راغه والله بالله تاریخ وګوره د ملا د ډېر وخته پورې د دې اصطلاحاتو دین سره هېڅ قسمه تعلق نه و د مفتی او د شیخ دا نننی اصطلاحات دي دا نن جوړ کړي شوي اصطلاحات دي پخوا مفتی شیخ مولا نه و خو چې دا نن سبا شیخ مفتی مولا ذکر کیږي دا صرف د دې وجې نه کیږي چې د دې سړي د دې عامي سړي د دې طالب سړي د دې ناپوهه سړي په دې باندې اعتماد پیدا شي او بیا همدغه سړی د دې کتابونو په ذریعه باندې د کتابونو په وضاحت باندې قرآن په کومه طریقه باندې دې ته ښیي په دې ته لوستي په هغه طریقه باندې د دې ذهنونو ته کوز شي او د هغې نتیجه نن سره ووترونو د هغې نتیجه نن دا راووته چې په یو جومات کې یو مسلمان د بل مسلمان جومات ته نه ځي جومات خو ډېره لرې خبره ده مسجد خو ډېره لرې خبره ده عیدګاه خو ډېره لرې خبره ده د یو مور نه چې پیدا دي د یو مور نه هغه په یو ځای باندې کور کې نه پاتې کېږي صرف د دې وجې نه چې ملا جدا کړي دي مفتی جدا کړي دي شیخ جدا کړي دي اے مولا اے مفتی امی سړی چې زه په دې بیان کې نه یادوم صرف د دې وجې نه یادوم کني تاسو هم ګناهګار یې په دې خبره باندې قیامت په ورځ باندې به الله تا سره مولا نه ودروي چې ته راکه جواب قبر کې به تا سره مولا نه وي راکه جواب بلکې تا سره به خپل ایمان خپل عقیده خپل فهم خپل غیرت خپل جرأت به د سره وي چې الله ته به ودرېږي او بیا به چې کوم د جواب ورکړي خو نه نن زما امی نن زما طالب دینی پرېښی دی په ملا باندې په مفتی باندې په شیخ باندې زما امینه ته نن تپوس وکړه پلانکې مسله څنګه ده زه خو ملا نه یم زما طالب نه تپوس وکړه چې دا مسله څنګه ده زه خو ملا نه یم ناپوهه سړي نه تپوس وکړه دا مسله څنګه ده
زه خو ملا نه یم، زه خو مفتی نه یم، زه خو شیخ نه یم. ای مسلمانه دې حد ته ملا رسولی خو ستا هم پکې لاس شته دی. ته په خپله په قرآن باندې ځان ولې نه پوهې؟ قرآن خو خپله ویلي چې هذا کتاب مبین، دا د فیصلې کتاب دی. او تا ته چې نن سبا د مجوسو د کتابونو نه فیصلې کېږي ته نه پوهېږې په دې خبره باندې. تا ته چې مخلوق په کتابونو باندې فیصلې کېږي ته نه پوهېږې په دې خبره باندې. ښه پوهېږې خو ځان د دې حد ته رسولی دی چې ته اوس حق اواز نه شي اوچتولی، د سمه خبرې نه شي کولی، ته د باطل په سترګو کې سترګې نه شي اچولی، ته د ناروا سړي په مخامخ باندې خبره نه شي کولی. زموږ په روایاتو کې راځي، صحیح او غلط به ورته نه ویم ځکه چې زما دومره مطالعه نشته چې د دې سند څنګه دی، د دې سند څنګه دی. چې حدیثونو کې راځي او تاریخ کې هم راځي چې داسې صحابه وو چې ډېر جرأتمن وو او چې پاپسې دل خبره به یې وکړه او هغې به داسې د خلکو د ضمیر د اظهار دپاره، د عقیدې معلومولې دپاره، د مسلمانانو او د خپلو د صحابو د ایمان او د غیرت معلومولې دپاره به یې ونیمه خبره وکړه. که چېرې زه داسې وکړم د قرآن خلاف، د پیغمبر خلاف، د سنتو خلاف، د تاسو به څه ریاکټ وي په هغې باندې؟ صحابه به ورته په جرأت سره پاڅېده که چېرې تا داسې وکړل نو زه به تا سره داسې وکړم. نن ملا چې کومه خبره کوي، نن مفتی چې کومه خبره کوي، نن د فهم علم والا چې کومه خبره کوي، نن د قرآن چې ځان ته دکانداران جوړ کړي دي دکانداري پې کوي، هغه خلک چې پاڅېږي کومه خبرې کوي چا کې دومره جرأت نه وي چې ورته وایي چې ملا صاحب دا خبره خو د قرآن سره صحیح نه ده. سلو کې به 100 جاهل وي، 80 به جاهل وي، 95 به جاهل وي، 5 2 3 4 یو خو به پکې عاقل عالم د فهم والا سړی وي که نه؟ پاسېدلی دی چېرته؟ او انشاءالله آینده دپاره به هم نه پاسې که چېرې مونږ په دې قرآن باندې عمل ونه کړو، په دې قرآن باندې راغونډ نه شولو، په دې قرآن باندې مونږ اتفاق ونه کړو. قرآن خو واضح چغې وایي فرقو کې مه به جدا کېږئ، په ډلو کې مه ځئ، په تنظیمونو کې مه ځئ. خو نه، مونږ ته خو مشر ویلی دي، مونږ ته خو شیخ، مونږ ته مفتی ویلی دي. نو اصل مین چې کوم آیتو به هر حال ما خبره ده الوهیت کوله چې ولو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. نو نن فساد عروج باندې دی زمونږ په مسلمانانو په معاشره کې، صرف د دې وجې نه چا مولا په شکل کې ځان له خدای ټاکلی دی، چا د کتاب په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د پیر په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د مفتی په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د خپل مشر په شکل کې خدای ټاکلی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي ام اتخذوا من دون الله آلهة قل هاتوا برهانکم. آیا تاسو نیسئ؟ آیا تاسو خاص کوئ؟ آیا تاسو معین کوئ؟ آیا تاسو ځان ته جوړوئ د الله نه علاوه خدایان؟ اے مسلمانه قرآن د ته په دې وجه باندې ویلی چې هغه ته پته ده چې داسې بېایمانه خلک به راشي، داسې دوس خلک به راشي چې هغه به د قرآن نه په خپله باندې ځان نه پوهوي، هغه به د قرآن نه په خپله باندې سمج کې نه راولي. زما والد محترم ما وختیم خبره وکړه چې ما به ملګرو ته ذکر کولو د دې وجې نه به مې نه کولو چې زما زید پیدا هم تی والله چې صرف د دې د وجې نه به ما ذکر کولو چې هغه به قرآن په وجه باندې ما ورسره مینه ډېره زیاته وه. اے مسلمانه قرآن خو تا ته وایي ام اتخذوا من دونه آلهة، آیا ته نیسي د الله نه علاوه اله او نیولی دی او که نه په نن سبا دور کې؟ د الله خبره صحیح ده او که نه ده صحیح؟ او دا مسلمانانو ته، دی کفارو ته، دی مشرکینو ته، دی بدعتیانو ته چې قرآن ته خطاب کوي قل هاتوا برهانکم، راوړئ واضح دلیل راوړئ چې ستا دا پیر مشر مفتی ملک دا پر صحیح لاره باندې دی او که نه؟ قرآن ویل چې هاتوا برهانکم، قل هاتوا برهانکم. الله حکم کړی دی چې ووایه دې سړي ته چې صحیح واضح دلیل راوړئ چې آیا ستا دا مشر په حق باندې دی، آیا ستا د مفتی په حق باندې دی، آیا ستا د منبر د خاوند په حق باندې دی، آیا د قرآن چې تا ته کوم سړی درس کوي دا په حق باندې دی؟ زما او ستا امي به څه جواب وي؟ زما د جماعت او د تنظیم د سړي به څه جواب وي؟ هغه به همدغه خبره کوي، هغه به همدغه وایي چې زما مشر دی ما نه ښه پوهېږي. اگر چې هغه په دې خبره ښه پوهېږي چې د ملا خبره غلطه وکړه د قرآن خلاف ده، شیخ خبره غلطه وکړه دا د قرآن خلاف ده، خو چې تپوس وکړي هغه وایي چې مشر دی هغه پوهېږي نو، مفتی دی هغه پوهېږي نو، هغه مونږ نه په بهتر دی بس داسې دی او داسې دی، خبرې به وکړي ځان به دنه خلاص کړي.
خو قرآن ما تاسو ته څه ویلی چې ملا مفتی عامي شیخه عامي ځان ته په خپله ویم قسم په الله د قیامت علامات خو به قرآن ارمان دی چې بعضې خلک ته خبر وی په اکثر کې دی شي ته نه خبر خو امید دی الله نه چې خبر به وي ځکه چې دلته کم خلک راغلي دي دا د قرآن د وجې نه راغلي دي دا د مفتي د وجې نه دي راغلي والله د مفتي د وجې نه دي راغلي زه قسم په دې خورم چې د مفتي د وجې نه دي راغلي صرف د دې وجې نه راغلي دي چې د مفتي منیر شاکر چې کم دعوت و کم قرآن خلکو ته ښودو کم چې الله ته خلک راوښتو آیا دا میشن به څوک برقرار وساتي او که نه نو دا خلکو کې اکثر خلک چې کم دي په دې باندې قرآن باندې فهم لري ما په هغه ورځ باندې زړه ډېر خوشحال شو زه صرف د والد محترم په مرګ باندې انساني خفګان په خپل ځای باندې او بعضو ملګرو په دې باندې خفګان وکړو چې مفتي منیر شاکر شهید رحمه الله 15 سپارې پرېښوستلې والله چې په هغې ما ته هم درد شوی دی والله چې هغې ته په دنیا مسلمانانو ته پې درد شوی دی خو دا دعا کوئ یا د خدای ما نه بهتر د دې ممبر یو ښکلی خاوند زه دا خبره نه کوم چې خدای دې ما نه دی الله تاسو ته بهتر یو داعي درکړي یو مشر درکړي چې دا قرآن تاسو د الف نه تر یا پورې د الف لام میم نه تر عما سپارې پورې د الله په طریقه د پیغمبر په طریقه باندې تاسو ته وړاندې کړي او ستاسو سینو ته یې کوز کړي چې زه والد محترم سره ناست وم د جمعې مانځه نه بعد که تاسو لیدلي وي مفتي صاحب دا ترتیب دی چې کله دې ځای کې بیان ختم کړي نو هلته کښېني نو ډېر ملګري لرې لرې نه راغلي بعضې هسې د دیدار دپاره راشي بعضې هسې د ملاقات دپاره راشي نو په هغې کې یو طالب و زما په خیال که ملا و دومره مې ترې واورېدل چې او طالب و زما په خیال غالبا هغه د یو مسلې تپوس وکړو زما والد محترم نه ورته ووایه چې مفتي صاحب دا مسله څنګه ده دا خبره څنګه ده د دې مسلې د قرآن کې د دې حیثیت څنګه دی شریعت کې د دې حیثیت څنګه دی دا به ته منې او که نه چې مفتي صاحب خبره به پوره لا نه وه مفتي صاحب د قرآن آیت پوره کړی نه و د والد محترم یو شاګرد و چې هغه سیډ نه اواز وکړو او دا به تاسو منې او نه د خکیرۍ د وجې نه ویم د دې بېعزتۍ د وجې نه ویم د فخر د وجې نه ویم چې هغه سړی رکشه چلوي والله د قرآن ورته وویلې چې مفتي صاحب د دې مسلې ذکر په دې ځای کې دی او شرعي خبره داسې ده بل خوا کې یو ملګری راسره بر ولاړو چې خبرې لږې مخې ته لاړې هغه آواز وکړو چې مفتي صاحب د آیات داسې دی او والله چې زړه مې دومره خوشحال شولو دا خبره مې دې پورې وکړه چې دې ځای کې کوم خلک ناست دي دا زما دپاره نه دي راغلي دا د قرآن دپاره راغلي دي او امید ده چې په دې باندې به ډېر خلک په قرآن باندې پیږي خبره مې د توحید کوله دا ډېره وسیع موضوع ده زه دومره لایق نه یم چې دا موضوع وچېړم زه دومره تکړه نه یم چې دا خبره تاسو ته په واضح طریقې سره وکړم خو دومره وس مې شته ده چې قرآن الله ماته څه ویلي دي هغه به تاسو ته انشاءالله وړاندې کوم زما والد محترم که شهید شوی دی کتلی دی ای مخالفه په دې خوشحال نه شي چې مفتي منیر شاکر تا شهید کړلو د مفتي منیر شاکر میشن ختم شولو الله دې اول مال توفیق راکړي او بل ما درته دا مثالونه درکړه که نه چې د عوامو سینو ته قرآن په داسې معنو کوز کړی دی قرآن په داسې انداز کوز کړی دی په رب کعبه مې دې قسم وي چې ځان مړ کړم دا قرآن به ته اخوا دېخوا نه کړي او په والله زما امید دی چې زما مفتي منیر شاکر شاګردان دومره همت لري دومره تکړه شوي دي چې په کلي کې ملا مفتي شیخ ملک د قرآن خلاف کوي والله چې دی په سترګو کې سترګې واچوي ورته ووایي چې داسې نه داسې ده انشاءالله زه به دله خپل مثال درکم زما والد محترم د ستاسو په نسبت باندې یو ډېر غټ عالم الدین و خو زما د خپلو د ملګرو خبره به دله وکړم د فهم او د علم او د تکړهوالي او د جرت او د غیرت خبره به دله وکړم چې ما به یوه نیمه غلطه کوله والله چې دې ملګرو ما ته بار بار تنبیه کړې ده عبدالرحمانه داسې مه کوه عبدالرحمانه دا کار داسې نه دی عبدالرحمانه دا کار د قرآن مطابق ښه نه دی سوچ وکړه د مفتي منیر شاکر غوندې سړي ته چې ویلی شي سوچ وکړه د مفتي منیر شاکر غوندې هستۍ ته شهید رحمه الله غوندې هستۍ ته ویلی شي نو ملا چې شی دی مفتي چې شی دی شیخ چې شی دی او زه دا نه یم چې زه غټ سړی یم چې ما ته دې څنګه ویلي خو دا خبره کوم چې مفتي صاحب ستاسو په زړونو کې ډېر غټ مقام او چې تاسو ما ته دا خبره کوله دا ډېر غټ زور غواړي دا ډېر غټ جرت غواړي او سلام کوم ستاسو دی غیرت ته سلام کوم ستاسو دی جرت ته
چې تاسو مال تنبیه کړی دا تاسو نور خلکو ته تنبیه کړی دا اور دا تاسو ته هم درخواست کوم چې دا مسله د سپری نک دی دا د مفتی صاحب د میشن د یتیم پرې نک دی دا به مخې ته کدامی په شکل کې کده مولا په شکل کې کده مفتی په شکل کې دا مخې ته ویسي په والله چې لار د نه خطا کیږي او خطا شوی دا نور به څه خطا شي د مولا د مفتی د شیخ د منبر د خاوندانو به یو مثال درکما تاسو به ډیر لیدلی ډیر ست د زمون په علماو کې ډیر معذرت سره ویم عزتي مینه د مقصود دغه حقیرت مینه د مقصود خو اے مولا په غلط رواني والله چې قیامت پر ورځ الله دنه تاسو کې چې زمکه اسمان دنه خطا شي زما مولا چې سټیج ته لاړ شي منبر ته لاړ شي هغه د قران یو آیت وای شکر الحمدلله چې ابتدا خو په قران کوي کنه شکر الحمدلله چې ابتدا خو په حدیث کوي کنه او دامیم درخواست چې احادیث مغه حدیث وای چې کوم قران سره موافقت خوري هغه روایت خو مو وای کنه چې کوم پسلو شهیدانو ثواب په یو مسواک ور کوي چې بیا ستا په ګاونډي باندې ظلمي ستا په علاقې کې په سړی باندې ظلمي ستا په معاشري کې په سړی باندې ظلم کیږي اور ته بالکل تسلیم لاس ولاړې نو زمونږ مولا چې سټیج ته وخیږي یو آیت وای او دغې نه بعد بیا د خپلو اکابرې پړپړي شروع کړي د خپلو مشرانو پړپړي شروع کړي د هغې د بهادرۍ خبرې شروع کړي او بعضې خلکو ته به ما ویلم ملګرو ته ما چې دا ستاسو مشر دا ستاسو مولا یا زما د استاز یا زما د پلانکې دا چې دا داسې کوي دا خو ښه نه ده ګپ شپ کبې مې ورته وویلی هغه ته ویل چې دا خلک د عبرت دپاره وي مولای کوي د دې دپاره وي چې د عوام ته لږ څه مقصد حاصل کړي ما لکه ستا دا مقصد دی د قرآن کامل نه دی ما ستا لکه دا مقصد دی چې د پیغمبر سنت او د پیغمبر حیات زمونږ دپاره کافي نه دی ما ستا دا مقصد دی چې دا د صحابه سیرت زمونږ دپاره کافي نه دی که چېرې د قرآن زمونږ دپاره کافي سنت زمونږ دپاره کافي د صحابه او د لار زمونږ دپاره کافي د صحابه عمل مونږ دپاره کافي وي د پیغمبر عمل مونږ دپاره کافي وي نو دا مولا چې څه کوي دا ښه نه کوي دا مولا چې دا کمې کیسې کوي دا ښه نه کوي پکار دی چې هغه قرآن باندې خلق پوهه کړي پکار دی چې قرآن خلکو ته ورسوي ډېر علما ما داسې لیدلي دي ډېر د منبر خاوندان ما داسې لیدلي دي چې هغې منبر ته وخیږي د مشرانو کیسې شروع کی دا خو لا پرې د مشرانو کیسې خو زما ملګري خبره چې څه سبق به ترې لګوالي هغه هم څه صحیح خبره نه ده کړې خو هسې مثال در کوم چې د یو نیم معلم خبره کوي د یو نیم محدث یا د یو نیم مکابر خبره کوي څوک به ترې صحیح علم حاصل کړي بعضې خلک دومره فالتو خبرې په دې منبر باندې کوي بعضې خلک دومره بکواس په دې منبر باندې کوي چې ته بریان پاتې شي چې دا منبر تا ته د خپل دا وی چې العلماء ورثه الانبیاء ته دا کیسې شي ته په کومه لاره باندې روانې تا دا کومه لار اختیار کړې ده تا د قرآن ته کوم رنګ ورکو تا د صحابه او د لارې ته کوم رنګ ورکو تا د پیغمبر سنتو ته کوم رنګ ورکو ستا د دې قرآن مقصد ته کوم رنګ ورکو قرآن خو تا ته ښکاره ویلي دي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیکن ته چې دا کم عبادت کې تا ځان ته خیال دی دا عبادت د قرآن سره موافق دی زمونږ د ګاونډي باندې څومره تکلیف تیریږي والله چې نن سبا معاشرې کې د سړی نه خبرېږي زمونږ والد محترم د بل مسلمان دپاره یو سوچ پیدا کړی دی چې د هغه دپاره فکر وکړه المسلم اخو المسلم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام دی ولې چې قرآن سره موافقت شته دی خلاف نه دی ټکراو نه دی پیغمبر وایي چې المسلم اخو المسلم خو دلته کې مقصد دا نه دی چې کم مقصد نن سبا خلکو اغستی دی د دې حدیث معنی دا ده چې مسلمان د بل مسلمان رور دی خو د دې مسلمان نه مراد داسې نه ده چې ستا د مور نه پیدایي ستا د پلار نه پیدایي بلکې د دې نه مراد دا ده چې کم معاشرې کې ته اوسېږي په کمې محلې کې ته اوسېږي په کم کلي کې ته اوسېږي په کم وطن کې ته اوسېږي ګوره چې کم مسلمان ګوره چې کم ماشوم ګوره چې کم بوډا ګوره چې کم بوډۍ په کم حال باندې ده زما والد محترم به خبره کوله بار بار په دې نه نقل کوم چې زما پلار و بلکې په دې نقل کوم چې خبرې ډېرې ښکلې کړي دي په سونې بدلې خبرې کړي دي چې جمعات ته چې راځي چې صرف دا د منځونو دپاره الله تعالی او پیغمبر نه دی ویلی چې تاسو هم جمعات له راشئ بلکې دا یې د دې دپاره ویلي دي 15 وخته چې ستا بل مسلمان مونږ ورور چې راشي جمعات ته او ته یې وګورئ یا یې جامې شلیدلي دي
یا جامې خرې نه دي یا نور داسې مزاج ګډوډ دی یا طبیعت ټیک نه دی او ته ترې تپوس وکړي چې حاجي صاحب قاري صاحب مولي صاحب امي صاحب ناپوهه صاحب پوهه صاحب څه چل دی تندی دې ولې وران کړی کپړې دې ولې شلیدلي پلانکې شی دې ولې داسې دی پلانکې شی دې ولې داسې دی جماعت کې را د غونډېدو دا مقصد دی خو موږ مقصد بدل کړی دی نتیجه خو دا ده چې امي غریب مولا مفتی کاغی کې غریبي او کمالدار ای چې مالدار ای خپل جامې اچولي او چې غریبي ګډوډي خبره ما دا کوله چې جمعات کې پکار دی چې جمعات د دې د پاره دی چې د یو بل حالات تپوس وکړل شي اے مسلمانه تا ته یو طریقه پرې خده چې دا جمعات د دې د پاره دی چې کله راجم شي د یو بل حالات تپوس وکړي داغه د حالاتو تپوس داغه د کور تپوس ایا ستا کور کې بیمار شته او که نشته زکات په باره کې زما والد محترم خبره کړې وه د زکات دویم نوم دا دی د غریب حق زما والد محترم د دې متعلق خبره کړې وه خو معاشرې چې څنګه مې خبره وکړه چې مليانو خپل اختلاف خپل جدایي خپل نفرت دې حد ته رسولی چې خپل مقتدي په دې پوه کړی دی چې داسې صحیح بیان راشي سمه خبره راشي ګډه وډه کوه ته شعر کا هغه دا خبره کړې وه چې زکات دا حق د غریب دی دا حق د مظلوم دی چې کم مال مسلمان د خپل ضرورت نه زیات شي نو دا دی بل مسلمان لور کی دا ډیره تفصیلی بحث ته چرته که خدای ژوند راکو او موکره که زه په دې خبرې کوم چې د زکات څه تفصیل دی او زما والد محترم هم تاسو ته کړې وه او انشاءالله الله دې ماله دومره توفیق راکړي چې زه د هغه نه بړ چړ کر د هغه نه لږ مخکې لاړ شم ولې چې الله تعالی د هر انسان صلاحیتونه ځان له پرېښي دي هر انسان له ځان له صلاحیتونه ورکړي دي خو زه د توفیق د دې وجې نه د رب نه غواړم چې ما نه څه کوتاهي ونه شي دا ډېر د جرأتمند سړي منبر دی په موجوده حالات کې په مجازي معنو کې وایم چې دا ډېر د غیرتي سړي منبر دی ډېر د حق پرست سړي منبر دی الله دې ماله دومره توفیق راکړي زما د خولې نه داسې یوه خبره ونوځي چې زما د والد محترم شهید رحمه الله په شهادت باندې دغه په لمنه باندې تور داغ جوړ نشي دغه په شان او عزت باندې تور داغ جوړ نشي نو الله دې ماله داسې توفیق راکړي چې داسې طریقې سره تاسو ته زه دا خبرې ورسوم دا دین ورسوم چې ما نه ونیمه خبره غلطه ونه ځي ما نه ونه کمزوري ونه شي نو ځکه زه د زکات په دې خبره کې مخکې نه ځم دا ډېر تفصیلي بحث دی دا ډېر اختلافي بحث عوامو جوړ کړی دی مولا جوړ کړی دی مفتی جوړ کړی دی کتاب جوړ کړی دی مخلوق جوړ کړی دی الله قرآن کې واضح آیات دی ما د تصویر چې تفصیل ډیر زیات دی بیا به په خبره وکم صفا دا خبره کړي چې ستا د ضرورت نه زیات چې غریب ته ورکا نن غریب د لوږې نه مري تندې نه مري زموږ مسلمان ته خدای په کمې میاشت کې رایاد شي زموږ مسلمان ته خدای په کم وخت کې رایاد شي پروخ کال کې په 12 میاشتو کې دته صرف په یو وخت کې دا خدای رایادېږي په یوې میاشت کې غریب سره په هغې کې مرسته کوي غریب ته به خوراک ورلیږي غریب ته به څښاک پوره کوي غریب ته به چیشی کوي دومره حده پورې خلک مې لیدلي دي عوامو دومره حده پورې خلک مې لیدلي دي چې خلکو ته شی هم ورکوي تاسو ماته ووایئ چې غریب ته شی ورکوي د الله د رضا دپاره یې ورکوي که د مخلوق د رضا دپاره نو ای مسلمانه چې مونږ دا دعوه ده چې د الله د رضا دپاره ورکوو مونږ چې غریب ته چې شی ورکوو د الله د رضا دپاره یې ورکوو نو چې د الله د رضا دپاره ورکوو نو کار هم څه دی چې مونږ تصویر وباسو کار هم څه دی چې ویډیو کوو کار هم څه دی چې د خلکو په مخ کې شرمو ودرو او خلکو په مخ کې ورکوو نن سبا ته وګوره نن سبا مولا مې بعضې مولیان مې داسې لیدلي دي چې تعاون کوي ویډیوګانې کوي تکړه تکړه خلک مې داسې لیدلي دي ملکانان مې لیدلي دي چې هغې خلکو سره تعاون کوي او خلکو په مخ کې کوي ویډیوګانې کوي دا د امي غلطي نه ده دا د ناپوهه سړي غلطي نه ده دا د منبر خاوندانو ورته دا دین ښودلی داسې دی چې هغه نن دغه شانتې طریقې سره خلکو ته عمل ورسره کوي دغه شانتې خلکو سره ښېګړه کوي که چېرې ملا ورته ویلي وې چې د پیغمبر داسې طریقه وه چې د پیغمبر داسې سنت و چې د پیغمبر دغه شمیشن و چې هغه به کله هم یو سړي سره مرسته کوله یو سړي سره به منډه ترړه کوله یو سړي سره به په یو شي کې مدد کولو نو بل سړی به ترې نه خبرېدو بل صحابي به ترې نه خبرېدو او نن سبا زما او ستا معاشره کوم حد ته رسېدلې ده ویډیوګانې کوي
زینې ورته جوړ کړي دي څه دینه چې ورته جوړ نه کړل خو دا ګیله زما د مولا نه ده دا ګیله زما د مفتي نه ده عوامو تاسو هم ځان خلاص نه کې ای مسلمانه دا قرآن رڼا ده رڼا دا قرآن دی چې زده کړو دا رڼا ده دا به ستا سینه رڼا کې خو په دې طریقې نور نه چې دا کومه رڼا تاسو په لیټونو کې ګورئ چې دا کومه رڼا تاسو دا بار ګورئ دا داسې رڼا ده چې دا شرک ختموي انسان کې دا داسې رڼا ده چې دا کفر ختموي په انسان کې دا داسې رڼا ده چې دا بدعات ختموي په سړي کې دا داسې رڼا ده چې دا رسومات ختموي په سړي کې دا داسې رڼا ده چې د مخلوق خوف یره ختموي په انسان کې اے انسان دومره قیمتي کتاب تعالی الله درکړی دی اے مسلمانه دومره قیمتي کتاب تعالی الله درکړی دی خو چې د هغې نتیجه عمل هم پې کې د خپل سوچ مطابق عمل هم پې کې ډېر حافظان هم شته دي ډېر قاریان هم شته دي خو نتیجه مونږ ته هغه شان نه میلاویږي الله د هرې خبرې او د هر څه دپاره یو قانون جوړ کړی او هغه قانون یې داسې جوړ کړی دی مسلمانه په تاسو داسې مثال به درکړم چې هر سړی پې پوه شي لکه څرنګه اور ته تاسو وګورئ اور ته الله قانون جوړ کړی دی چې کله تا اور بل کو تا ورله ګوته یوړه تا ورله یا لاس یوړو یا ستا په بدن ولګېدو هغه تباهي هم کوي یا تا سوځئ اوبه داسې شی دی چې الله قانون داسې جوړ کړی چې اوبه ته اوس کې ستا تنده ماتوي قانون الله روټۍ او خوراک دپاره داسې جوړ کړی چې ته روټۍ او خوراک وکړي تا لوږه ختموي دغه شانتې دی الله کلام دپاره الله یو قانون جوړ کړی دی دا قانون دی الله دې دپاره نتیجې ښودلې دي ان مع العسر یسرا الله تعالی په خپله قرآن کې فرمایي وایي چې ان مع العسر یسرا آیا د قرآن دروغ دی که مونږ په غلطه یو تاسو نه تپوس کوم آیا د قرآن په غلطه دی که مونږ په غلطه یو آیا چې مونږ په قرآن باندې عمل وکړو هغه به مونږ ته غلطه نتیجه راکړي که سمه به راکوي اے مسلمانه چې سمه به راکوي اے مسلمانه ستا چې ایمان دی اے مسلمانه ستا چې عقیده ده چې په قرآن باندې ته عمل وکړې تعالی به بالکل د دې صحیح نتیجه میلاویږي چاته میلاو شه نن چاته میلاو شوی ده تر اوسه پورې په دې وجې نه ده میلاو شوی چې د قرآن کم اصل مقصد دی همونږ نه ملا غړولی دی نه مفتي غړولی دی همونږ نه د ممبر خاوندانو غړولی دی کله چې هم تاسو په قرآن باندې په خپله باندې تدبر وکړو خپله باندې پې سوچ وکړئ خپله پې دا نه وایم چې ته قرآن راونیسه د نورو محدثینو او مفسرینو د ډېرو غټو غټو علماو اکابرو په شانتې چې دي شماري چې غوږ نه یې ونیسه په کمه دې روان کو بس بویځه قرآن باندې ځان پوی کا قرآن ته الله ښکاره ویلي چې هذا کتاب مبین د قرآن آیت ما ته صحیح یاد نه دی خو مفهوم یې دومره راته یاد دی چې الله تعالی وایي چې پیغمبر ته یو ټایم کې وویلی شو په دې آخر ټایم کې چې دین مکمل شولو ستا نو دین یې څه شي ته ویلی و بخاري ته دین ویلی و مسلم ته دین ویلی و ابو داود ته دین ویلی و ترمذي ته دین ویلی و ابن ماجه ته دین ویلی و کم تفسیر اور کم کتاب اور کم محدث چی شي ته دین ویلی و پیغمبر ته خو چې پوره شوی و قرآن پوره شوی و دین خو یې دې ته ویلی و اصل میشن خو زمونږ دا و خو نن مونږه قرآن په صحیح معنو سره پرېښی دی د هغې د وجې نه مونږ ته نتیجه نه میلاویږي خبره خو ما تاسو له وکړله چې قانون الله جوړ کړی دی هر څه دپاره چې څنګه ته کار وکړي هغه شانتې به تا ته نتیجه میلاویږي مسلمانه نن مونږ نه قرآن علماو خطا کړی دی مفتیانو خطا کړی دی خپلو ضروریاتو خطا کړی دی خواهشاتو خطا کړی دی خپلو ذهنونو خطا کړی دی خپل عزتونو خطا کړی دی زما والد محترم بار بار زه دا خبره کوم چې د خدای دپاره یادوم هغه چې په هر ځای کې ځان تباه کړی دی هغه چې په هر ځای کې کور وران شوی دی هغه چې په هر ځای کې مدرسه ورانه شوې ده هغه چې په هر ځای کې مکتبه ورانه شوې ده هغه چې په هر ځای کې هغه نه ګاډي اخیستې شوي دي هغه د بل هېڅ څه دپاره نه دی اخیستې شوي هغه صرف د قرآن او د توحید او د الله د کلام او د پیغمبر صحیح سنتو دپاره چې کوم دی اخیستې شوي دي زمونږ ملا د مجوسو د علم مطابق یو سوچ یو فکر جوړ کړی دی و سوچ و فکر څنګه جوړ کړی دی چې کله زما او ستا مسلمان ته چې مسله راشي دا د الله او د رسول خبره نه کوم دا د نن سبا د نه اهله مولیانو ناپوهه مولیانو بېعزتي مې مقصود نه ده خو په والله چې ډېر غافل پراته یئ چې تاسو د قرآن په مقابله کې د مخلوق کتابونه راوړئ قانون یې جوړ کړی مولا او قانون یې داسې جوړ کړی چې کله تا ته مسله راشي تا په یوه شي کې اختلاف شولو تا په یو شي کې څه مقصد یا څه شی وو څه داسې مسله دله راغلله نو ته قرآن ته رجوع وکړه اولنی شی
تو سنت ته رجوع وکړه. دویم شی چې کوم الله او پیغمبر پرېښي دي دا دوه د الله وله شي نه او د دې نه علاوه چې مخلوق هم ورسره تړلي دي چې اجماع او قیاس. اے مسلمانه نن په دې او قانون اجماع او قیاس باندې مونږ عمل کوو. تاسو دې په الله په ذات قسمي، تاسو د دې کلام د الله په کور کې ناست، تاسو ماته د دې خبرې جواب راکړئ. اوسه پورې زمونږ په اودس اختلاف ختم شوی، غسل کې اختلاف ختم شوی، لاس نیولو کې زمونږ اختلاف ختم شوی، امامتۍ کې اختلاف ختم شوی دی، په معاملاتو کې اختلاف ختم شوی دی، په چیشي کې زمونږ اختلاف ختم شولو. اختلاف ولې نه ختمیږي؟ د اختلاف مین وجه ده چې څلور بنیادونه جوړ کړي دي چې کم دوه حق دي او دوه دي ځان مخلوق جوړ کړي دي. او دی چې شی راوړي په قیاسي ګوري، دی چې شی راوړي په اجماعي ګوري، دی چې شی راوړي په روایاتو ګوري، دی چې شی راوړي په هغه احادیثو چې د پیغمبر نه دي جوړ کړی شوي دي ورپسې. د ما والد محترم په والله چې د قرآن نه علاوه چې څومره احادیثو منکر نه وو، هغه دا خبره کوله چې بعضې داسې حدیث دي چې زما ضمیر یې نه مني چې دا د پیغمبر خبره ده. ضمیر والله چې هغه خبرې تاسو ته مفتي صاحب کړي دي، ستاسو ضمیر منله چې دا خبرې د پیغمبر دي. پیغمبر ته خو ښکاره ویلي چې بلغ ما انزل الیک، ورسوه هغه څه چې ما تا ته نازل کړي دي. الله قرآن نازل کړی و، الله قرآن نازل کړی و، په هغه قرآن مونږ پرېښی دی، د هغې نتیجه مونږ ته نه میلاویږي. بهرحال ما خبره کوله چې زما والد محترم شهید کړلی شو صرف د الله د کتاب دپاره، صرف د الله د توحید دپاره، د پیغمبر د سنت دپاره. اے مسلمانو عزم وکړه چې په خپلو بچو باندې به داسې مدرسو کې سبق نه وایي چې دن نه کوي چې سبا روزي بیا قرآن نه پیژني، خپل امیر او خپل ملا او خپل مفتی پیژني. کوشش وکړئ چې داسې مدرسو ته یې ولېږئ، کوشش وکړئ چې داسې مولیانو ته یې ولېږئ چې د الله والی د روایاتو نه چې ډېر لرې وي، د احادیثو نه هغه احادیث چې د قرآن سره ټکراو خوري چې د دې نه ډېر لرې وي. زمونږ مسلمانانو ته افسوس پکار دی، افسوس. د سعودي عرب یو مشر دی، کیدای شي چې دلته ډېرو کسانو ته پته وي چې هغې هلته خبره وکړه چې چانبین دې وکړلی شي د دې روایاتو او د دې احادیثو چې کوم د قرآن سره ټکراو خوري چې هغه دې مونږ لرې کړو، چې کوم قرآن سره ټکراو نه خوري چې هغه مونږ خلکو ته په مخ منظریان باندې راولو. څومره روایت صحیح شوي تاسو دې خبرې نه خبر یئ؟ سوچ وکړه 105 روایت داسې دي چې هغه د قرآن سره موافقت خوري. او زما مولا، زما مفتی، زما شیخ الحدیث محترم، زه دا ورته نه یم دا سوچونه عقیدې نظریې غلطې جوړې شوي ځکه یې کوي. والله چې صرف د دې وجې نه کوي دا خلک چې دې ته دا خبره سمه ښکاري، دې نظریې سوچونه غلط جوړ شوي دي. 105 روایت صرف هغه د قرآن سره موافق راغلي. ته سوچ خو که دې خبرې ته. او په دې باندې لانجه د څومره ټایم نه شروع ده. والد محترم خو د ما و د والد محترم خو تقریبا 30-40 سال عمر او د په دې منبر او په دې بیانونو او په دې میدان کې جهاد میدان کې به تقریبا 20-30 سال شوي وي. دا اختلاف زموږ ډېر پخوا نه روان دی. ولې روان دی؟ قرآن پرېښی دی، روایت هم رانیولي دي، احادیث هم رانیولي دي. اغیاره دا خبره په کلاو غوږونو واوره، نه دمکي در کوم، هېڅ شی هم نه در کوم. ډېر عاجزه خلک یو. زما والد محترم هم یو ډېر عاجز انسان و. والله نه خاندان غټو، والله نه مال دولت وسره، والله نه داسې عزت وسره، خو الله چې هغه له کم مقام ورکو اغیاره ډېر بد دې وکړل. اغیاره په مرګ نه یو خفه، خو چې هغه کم میشن نیم پاتې شولو په هغې ډېر سخت خفه یو. والله چې په کور کې ښځه بچی سړی په دې ژاړي چې مفتي صاحب روان دی چې دا 15 سپارې پوره کړې وی، قرآن تفسیري چې پوره کړی وی. مرګ خو هسې راتلو، یو ورځ خو به راتلو. د پیغمبر او د صحابه عظیم استیانې تللی دي. په مرګ موږ نه خفه کېږو. قرآن ویلی دی چې کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس به داسې ذایقه څکي. خو مونږ په دې باندې سخت خفه یو چې زما والد محترم نیم مشل پاتې شو. خو ما تاسو ته وویلې چې کوشش وکړئ چې خپل بچي داسې مدرسو او داسې ځینو کې داسې مولیانو سره کوي چې هغه قرآن ورته وښیي، خالص دین ورته وښیي. خبرې مانه ډېرې اوږدې شولې، خو والله په دې سینې کې مې درد دی، والله چې په دې سینې کې ډېر تکلیف پروت دی. د هغې د وجې نه مانه خبرې اوږدې شولې. اوس هم ډېرې خبرې پاتې دي، خو قسم په الله که زه لګیا څه شم دا خبرې او د دې دعوت خبرې چې زه کوم دا ډېر ناوخته پورې نه ختمیږي. ما خو ډېر تفصیلي بیان شروع کړی. الله تعالی دومره توفیق راکړو چې بیان دې حد ته راورسېدلو چې ټایم پوره شلو.
زه اخر کې ټول مسلمانانو ته ټول مشرانو کشرانو ته صرف یو عاجزانه درخواست کوم، صرف عاجزانه درخواست کوم، مونږ بخپل کوشش کوو، زه بخپل سبق ویم، زه به مهنت کوم، ان شاء الله زما نور چې څومره ماشومان څومره د مفتی صاحب کسان دي کوشش وکړي، خو تاسو دا عزم او وعده وکړئ چې زمونږه تپوس کول، زمونږه پوښتنه کول، زمونږه تعلق او زمونږه د مشرولۍ چې کم حق زمونږ باندې د مفتی صاحب اوس په تاسو پاتې شو چې دا دنه پاتې نشي. هیر هم نه کوئ، هیر هم نه کوئ. زمونږ والد محترم خالص تاسو د پاره او تاسو هغه دین د پاره چې الله تاسو ته رالیږلی و، درخواست کوم چې زمونږ د کم مشران سپینګیري دي، ما نه غلطه کېږي راځه په مخ مې وه، زما رور نه غلطه کېږي په مخ مې وه، والله بله ورځ مې سوچ کولو ما داسې چل چې وشي چې زه یوه غلطي وکړم او مشر راشي یو مشر او هغه ماره سپېډه رانه کړي ما پوه کړي په والله چې زما اوښکې سترګې کې په دې صرف راغلی چې زما والد به داسې و چې تا سپېډه به راکړه، اوس زما د سپېډې سړی پاتې نه شو، زما د ګزار سړی پاتې نه شو. سوال درته کوم چې غلطه رانه کېږي، ناروا کومه یو نو داسې کار رانه کېږي چې تاسو پوهېږئ چې دا د قرآن مطابق صحیح نه دی، دا معاشرې کې فساد جوړوي، دا د مفتی منیر شاکر شهید رحمه الله په لمنه باندې داغ جوړېږي. دا درخواست مې صرف د دې وجې نه وکړو چې ګوره مونږ هیر نه کوئ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.